سلامونه ملګرو سار په خیر شپږمه ویډیو ده د بیسیک نیټورکینګ په تیره ویډیو کې مونږه په توپالوجي باندې او ټایپ اف توپالوجي باندې خبرې وکړې په دې ویډیو کې مونږه OSI ماډلونه وایو اوپن سیسټم انټرکنیکټ ماډلونه وایو اوپن سیسټم انټرکنیکټ ماډل The OSI model is very important for a network engineer. That's because today the whole network run on this model. If you have two computers and they are both connected by RJ45 cable, then data sharing is possible. If both are not the same amount, then data loose and difficult. To solve this problem, the ISO International Organization for Standardization developed a model with 7 compounds. د OSI ماډلونه چې دي دا ډېر زیات امپورټنټ دي ډېر مهم دي د یو نیټورک انجینر لپاره چې هغه په OSI ماډلونو باندې پوه شي because today the whole ولې ځکه هغه څه چې نن سبا ټول نیټورک په دغه ماډلونو باندې چلیږي If we have two computers and they are both کچېرې مونږه دوه کمپیوټرونه ولرو او هغه دواړه د RJ45 کیبل په واسطه سره کنیکټ کړو نو ډیټا شیر کول چې دی پوسیبل دی If both are not the same amount then data lose and difficult کچېرې دغه په سیم اماونټ یا اپریټینګ سیسټم یو شی نه وي که یو شی وي خو پوسیبل ده کچېرې دواړه یو رقم نه وي نو ډیټا لیږل شیر کول یې څه دي مشکل دي نو To solve this problem, the ISO International Organization for Standardization developed a model with 7 compounds. دغه مشکلات د حل لپاره دغه پرابلم د سولوشن لپاره څه چلی شو ISO یو ماډل جوړ کړ چې و برخې لري او هرې برخې ته یې څه ویل کیږي layers. It should be right like this at any time. دغه باید د هر وخت کې داسې ولیکلی شي دغه برخې چې دي دغه لایرز چې دي خو د دغې لوستل چې دي هغه د لاندې نه په پورته خوا باندې کیږي لکه موږ چې دا نمبر ورته لیکلي 1 2 3 4 5 6 7 Physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. دغه اپلیکیشنونه دغه لایرزونه د همدغه شانتي د لیکلو دپاره او زده کولو دپاره مونږ سره دلته کې یو جمله ده که دا جمله تاسو زده کوئ نو هېڅکله به هم له تاسو نه دغه هیر نشي زمونږ سره کې دا جمله چې ده Please do not throw sausage pizza away دا لایرز دي پلیز چې دی هغه زموږ سره فزیکل لایر شو ډو چې دی هغه زموږ سره ډیټا لینک لایر ناٹ نیټورک لایر تھرو ټرانسپورټ لایر سیسیج سیشن لایر فیزا پریزنټیشن لایر اوه اپلیکیشن لایر دغه درې برخې چې دي فزیکل لایر data link layer network layer دې درې وانو ته چې دی دې ته وایي hardware layers دې ته hardware layers وایي او application layer presentation layer session layer data وای hardware software layer او د دې مینز دا چې دی transport layer دې ته وای heart of OSI
OSI, Open System Interconnect. د لاندې دریو ته سوی هارډویر، بره دریو ته سافټویر او لاندې منځني ته چې دې ته وایي هارډ اپ او اس آی. د لاندې دریو ته چې دی دې ته نیټورک سپورټ لایرز هم ویلی شي. دې ته نیټورک سپورټ لایرز هم وایي. نیټورک سپورټ لایرز ورته ځکه وایي چې ډیټا په یو نوټ کې چې ډیټا په نیټورک کې له یو نوټ څخه بل نوټ ته چې کوي سینډ کوي. او دا بل درې چې دی سیشن لایر، پریزنټیشن لایر، اپلیکیشن لایر، دې درې وانو ته چې دی دې ته یوزر سپورټ لایرز وایي. لاندې دریو ته چې دی دې ته هارډویر او بره دریو ته سافټویر. لاندې دریو ته چې دې ته نیټورک سپورټ لایرز وایي او بره دریو ته یوزر سپورټ لایر. او دا منځنی چې دی دا هارډ اپ او اس آی. Application layer. Application layer is used for network application. This section includes all the applications that are connected to the internet, such as Google Chrome and Firefox etc. Application layer په دې برخه کې ټول هغه اپلیکیشنونه راځي کوم چې انټرنیټ پورې څه کېږي تماس لري، انټرنیټ پورې رابطه لري. نو اپلیکیشن لایر کې د اپلیکیشن لایر پورې رابطه لري. او لکه زموږ سره ګوګل کروم دی او فایرفاکس دی، یوازې دغه اپلیکیشن یوازې دغه برخو پورې تعلق نه لري، بلکې ټول هغه اپلیکیشنونه چې ایچ ټي پی پی او د ایچ ټي ټي پی ایس استعمالوي په دغه برخه کې راځي. Presentation layer. Presentation layer, the data in this section is written in human language. But when it comes to the presentation section, it converts it to binary number that are 0 or 1. So the computer understands it. It also does another thing of you think that when we send a photo or a file to someone on the internet, we say that the size of quality has been reduced. Send it does three things: 1. Translation; 2. Composition; 3. Increment and decrement. Presentation layer دې برخه کې ډیټا په لیکل شوي ډول سره وي په پریزنټیشن لایر کې. یعنی دغه ډیټا چې کومه چې لیکل شوي هغه څه وي د انسان په ژبه لیکلی شوي نه وي، بلکې د کمپیوټر په ژبه لیکل شوي چې هغه موږ پرې پوهېږو چې د کمپیوټر ژبه څه ده، 0 او 1 دی. د کمپیوټر په نورو ژبو نه پوهېږي، په انګلیسي، اردو، فارسي په دې ژبو نه پوهېږي، یوازې په څه پوهېږي، په 0 او 1 باندې پوهېږي. خو کله چې پریزنټیشن برخې ته دغه ډیټا ورسیږي، دا بیا څه کوي، په باینري لینګویج باندې اړوي چې هغه زموږ سره 0 او 1 دی. د کمپیوټر څه کېږي، په دغه باینري لینګویج باندې پوهېږي. او it also does another thing of you think that when send دا یو بل کار هم کوي. که مو فکر کړی وي کله چې مونږ یو عکس یا یو فایل یو عکس یو فایل څه کوو، چاته په یو انټرنیټ باندې لیږو، نو هغوی څه وایي څه وایي the size or quality has been reduced. وایي سایز یا کوالټي څه شوې ده، کمه شوې ده. نو دا کار د چا دی؟ دا کار د پریزنټیشن لایر دی. نو دلته به خلاصه درته داسې ووایم چې دغه درې کارونه کوي چې زموږ سره ټرانسلیشن کوي، کمپوزیشن کوي، انکریمنٹ او ډسکریمنٹ کوي. ورپسې زموږ سره سیشن لایر دی. This part keeps
the convert between the two machine and transfer everything to each other. And Equins, here are a few things to keep in mind. APIs, Application Programming Interfaces. NETBIOS, Networking Basic Input Output. سیشن لایر دغه برخه کې دوه ماشینونو ترمنځ څه کوي رابطه کنیکټ کوي تماس سره وصلوي او هر څه په ترتیب سره یو نه بل ته څه کوي ترانسفر کوي انتقال کوي سندوي. Here are a few things to keep in mind. دا یو څو شیانو په مدد دا کار کوي یا دغه یو څو شیان دي چې دا تاسو وکئ تاسو سره په خپل ذهن کې کېدی چې زموږ سره څه دی اپلیکیشن پروګرامینګ انټرفیس دی او نیټورکینګ بیسیک انپوټ آوټپوټ دی.